الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسل عليه. وما تكون في شان. اس په دې آیات کې الله جل شانه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کوي چې پیغمبره چې تاسو عمل کې ته په څه حال کې نه کته د قران مجید تلاوت کې کته مونږ کې کته تر دین نور سکار کې او یوازې ته نه ولا تعملون من عمل او خدای په کوئی کده ستاده امتیان ستاده صحابه ستاده امتیان هم څه عمل کوي نو د آیات تر سره وګوره نو خدای په کوئی دا ټول ارڅ زوینم دا زمانه پټ نه دي. وما تكونوا او نه ته فی شان فحال په یو حال کې وما تتلو او ننلتو منه د طرفه د خداینا من قرآن س قرآن ولا تعملون نو الت وما تكونوا التك صيغه واحد ده نو التك محمد رسول الله ته مراد ده ولا تعملون دلته کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت مراد ده چې ولا تعملون او نکوي تاسو هیڅ یو عمل او خلقو من عمل دس عملنا الا كوينو كنا عليكم يومنګ پتاسو باندې شهودن شاهدان نو خدای پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې محمد رسول الله چې تاسو عملن کې پس حال کې مې پس کیفیت کې مې د قران مجید تلاوت کې مونږ کې خلکو ته دعوت ورکې نور څه ذکر او اذکار کې نور څه دین سکار کې یا ستاده امتیان ولا تعملون نکوي تاسو یو عمل من عملین د هیڅ یو عملنا نو که ستاده امتیان هم څه عمل کوي یا تن کې نو خدای پاک وی الا كنا عليكم شهودا بس دا ارس ما تخکاری او دا ارس زبینم استفیدون فیه چکل تاس داخلیگه مصروفکیگه مشغولکیگه فیه فاغی عمل کے بس خدای پاکوی زبینم زمان یو شیزم پت نشتا وما یعظب عن ربک وما یعظب نشی غیبه دی وما یغضب نشی پٹی دی او نه پټیږي عن ربک درستانه من مثقال فاندازه ذره د یوې ذره من مثقال ذره فاندازه د یوې ذره فی الارض فزمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې ولا اصغر او نه وړو کې من ذلک ردینا ولا اکبر او نه لوی د دې ذرینا الا فی کتاب مبین مگر دا ټول لیکل شوی دی په ښکارا کتاب کې نو په ښکارا کتاب کې معنا دا چې دا ټول د خدای پاک په علم کې دا ټول د خدای پاک په علم کې چې ته څه عمل کې کلو کې عمل کې
که غټ عمل کوي نو بس دا ټول د خدای پاک په علم کې دي او داسې هم نه دي ښه کله چې ګوره د قیامت میدان ولګي او د انسانان ټول خدای پاک ته مخامخ ودرېږي او حساب کتاب شروع شي نو د هر یو انسان عملنامه به راوړاندې کېږي نو هغه ځای کې به انسان څه وي بیا راشه ترې 15 سپارې ته لږ د دې دپاره لږ سوره کهف ته راشه 15 سپاره سوره کهف هلته کې به بیا انسان څه وي د خدای پاک ته به آیت نمبر 49 اتلسمه رکو ده 15 سپاره سوره کهف اتلسمه رکو نو خدای پاک وایي چې د انسانان کله ټول ما ته راجمع شي واوضع الکتابو آیت نمبر 49 معلوم هم کو واوضع الکتابو او کتاب به کیښودی شي فتر المجرمین نو فسوینې به مجرمان مشفقین یریدونکې مما د هغه نه فیه چې په دې کتاب کې دي دی به یریږي چې خدای پاک دا لا څنګه چل دی دی به څه وایي ویقولون دا مجرمان به وایي یا ویلتنا های افسوس یا ویلتنا های افسوس ما لهذا الکتاب په دې کتاب باندې څه شوي زموږ په دې عملنامه باندې څه شوي دي لا یغادرو چې نه پرېږدي صغیرة وړه ګناه ولا کبیرة نه غټ عمل پرېښی دی نه وړوکی عمل پرېښی دی نه غټ عمل پرېښی دی الا احصاها مگر چې حساب کړی دی د هغې ټولو مگر حساب یې کړی دی د هغې ټولو نه احصا دې ته ویلی شي احصا دې ته ویلی شي چې یوازې دا نه چې 1 2 3 تر سلو پورې ګناهونه وکړه احصا دې ته ویلی شي چې یوازې به حساب کتاب نه کوي چې دونه ګناهونه وکړه بلکې هر ګناه سره او هر عمل سره او هر عمل سره که نیک عمل وي او که شر وي هغې سره یې باقاعده ټیم هم لیکلي چې دی مازدیګر په باندې 6 بجې دا عمل کړی او دا یوازې دا هم نه چې په باندې بلکې د سکندونو ټیم به ورسره هم لیکلي ښه الا نو د احصا دا معنا مراد چې باقاعده سیریل نمبر کې به راغلي چې اول دا ګناه کړی ده ماسپښین یا ماسپښین دا عمل کړی دی نو بیا د ماسپښین او د مازدیګر ترمنځ دا عمل کړی دی او مازدیګر نه پسې دا عمل کړی او دی په پلان کې ټایم باندې کړی باقاعده سیریل نمبر کې بار شیز لیکلی شوي ښه نو دی به څه وایي ویقولون دی به وایي یا ویلتنا های افسوس ما لهذا الکتاب څه شوي دي زموږ په دې عملنامه باندې لا یغادر صغیرة چې دغه نه وړه ګناه پرېښې ده ولا کبیرة نه غټه ګناه پرېښې ده الا احصاها مگر د ټولې حساب کتاب کړی دی ووجدو او دوی به مومي ما هغه څیز عملو چې دی کړی دی حاضرا حاضر بس دې ته به ټول عملونه خپل حاضر دي نو سوره یاسین کې خدای پاک سوال یوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون چې کله دا انسان په خوله باندې انکار شي خدای پاک دا خو نه دي کړی ځکه دې بالته کې انکار کیږي ښه مکرجن خو ډېر دی کنه نو دې به انکار شي خدای پاک ما خو دا عمل نه دی کړی خدای پاک وته ښه نو خدای پاک اليوم نختم على افواههم په خوله ولا مخر له وتكلم الناس ايديهم دا لاس په خپل گواہی کوي چې په ما دا کار کړی دا لاس په ځان لګوي کوي دا به چې په ما دا کار کړو دا لاس وایي په ما دا کار کړی خپې وایي په ما باندې پلان کې خواته لري دا سترګې وایي په ما باندې دا کار کړی دا غوږونه وایي په ما باندې غیبت اورېدلې په ما غانې اورېدلې دایره باندې اورېدلې نو ماستر ترجمه لراته ترجمه ته بناس ترجمه را باندې اورېدلې د قران مجید دا چې وایي خدای پاک په ما تلاوت کړی په ما کنزل کړی په ما هغه کړی په ما دا ټول هر سبب نو ووجدوا ما عملوا حاضرا دی به مومي هغه عمل چې دی کړی دی دا عمل به تاسو حاضر به ولا یظلم ربک احدا او ظلم نه کوي رب دستا احدن په هیڅ چا باندې نو ما تاسو ته دا وخت وي چې یو انسان 15 ګناهونه کړی نو بس که 15 به ورپسې دی کړی شپږم به ورپسې نه دی کړی واپس خپل سبق تراشه نو ځکه خدای پاک کوي چې ولا وما يغضب عن ربك نپټیږي د رب ستانه من مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې باندې فی الارض فزمکه کې ولا فی السماء و نه په اسمان کې ولا اصغر انو من ذلك و نو وړوکي د دې ذرې نه نو ذره ګوره هغه شي چې په نظر باندې نه هغې ته به خوردبین لګي خوردبین ورته لګي نو هله به ویني ذرات هغې نو ولا اکبر او نو لوی د دې ذرې نه الا فی کتاب مبین مگر دا ټول لیکلی شوي دي
په کتاب ښکاره کې، کتاب واضح کې چې لوح محفوظ دی. لوح محفوظ دی. الا خبردار، الا خبردار، ان اولیاء الله، ان فتحقیق سره اولیاء الله، اولیاء الله چې دي لا خوف علیهم، نه به وي یره په دې باندې. دا اولیاء چې دا د ولی جمع ده، اولیاء د ولی جمع ده، او ولی دا تقریبا په څلورو معنو باندې راځي، په څلورو معنو باندې. یو په معنا د سرپرست باندې راځي، یو په معنا د ترزوی یا د ترورزوی، یا د ترزوی یا د ترورزوی، یا په معنا د دوست باندې راځي، بل په معنا دکه تقریبا دوه درې څلور معنی دي. نو سرپرست شو، دوست شو، د تر یا د ترورزوی شو، او بل په معنا د محافظ باندې راځي. ولی په معنا د محافظ باندې راځي. نو دلته کې په معنا د دوست دی، دلته په معنا د دوست دی. نو الا خبردار، ان اولیاء الله، ان اولیاء الله، چې اولیاء الله چې دی لا خوف علیهم، نه به په دې باندې سیرا، ولا هم يحزنون، او نه به دې غمجن کیږي، نه به دې غمجن کیږي، په دې باندې به هیڅ غم نه، دی بالکل خوشاله. اولیاء الله به داسې خلک چې دی باندې مر وخت به هم نه یریږي، دی به د مر وخت هم خاندي. لکه دا حضرت بلال رضی الله عنه متعلق راځي چې دې کله وفات کېده، داسې ټول یار اشنا خپل خپلوان ته غیر شاپیر ناس ټولو کلمه شهادت ورد کو. اصول داری چې علما فرمایي چې کله یو سړي باندې ځن کدنی نو ته په دانه چې شابه کلمه وایا، شابه کلمه وایا، ځکه که دغه وخت کې د انکار شنه نو بس ایمان دی ولا غر. نو دا غي لپاره علما دا اصول خي چې هغه ته بدانه وي چې وایا، خپل ته خپل ورته کې په تیز تیز وي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د کلمه شهادت ورته بکې نو د دې بتا ته پام شنه دی په خپل شونډه وخځي. نو ټول خلک لګیا دي کلمه شهادت وي او دی خان دي، مسکی مسکی کی، او په مسکا کې سوی غدن القا احبه محمدا وحزبه، صد خوشاله رز د چې سباله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګرو سره ما ملاقات کی. نو اولیاء الله خلق چې دی بابا د مر په وخت کې مهان دي. او هشام ابن عبد الملک دا د بنو امیه یو بادشاہ تیر شوی دی، د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نوم تاسو تقریبا ټول اوریدي، دا دنه مخکې بادشاہ دا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې دا د ولی عهد. نو دو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته وی چې ته داسې کارو که چې بھائی مال پته ولګوي چې په صحابو کې یا د صحابو په شاګردانو کې څوک ژوندي پاتې شته، مال داسې سړي سره داسې سړی مې پکار دی. نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه خو لا دغه وخت کې په وړو خداونو ګرځېده، په مدینه په ښار کې ګرځېده، یو نه تپوس کې یاره جی په صحابو کې یا د صحابو په شاګردانو کې څوک پاتې شته. نو چا ولا پته ورکړه چې یاره هغه ځای د ښار نه بار یو سړی پاتې کېږي چې هغه د صحابو شاګرد تابعي دی، او بس دکه یو سړی ژوندی پاتې د صحابو په شاګردانو کې، او د ښار نه بار پاتې کېږي، د ښار خلکو سره نه لګي، ځکه هغه وایي چې د ښار خلک دی د دین پورې نخرې کې د دین سره ګسې ګپ لګي. نو ځکه د دې وجې ځکه هغه د صحابو په لاس کې لوی شو، دا هغه ډېر بل شان مزاج و کنه، او ډېر دین والا مزاج و. نو دی ورپسې لاړ په تپوس تپوس. نو چې کله کېناست ورته وایي ښه وړی ملګري څنګه راغلي؟ ورته وایي دا راغلی خو داسې ما چې باچا سلامت وي چې ما له صحابو یا د صحابو په شاګردانو کې چا سره ملاقات وکړه، نو باچا سلامت پې غواړي. دی ورته وایي چې زه خو د بادشاهانو ځای ته نه ځم، د بادشاهانو ځای ته خو زه نه ځم، ځکه په دونه عمر کې ما چې ته د مالدار سړي په درشل مې خپه نه دی ایښی، نو بیا د بادشاه دربار ته نه ځم. هغه ته وایي زه نشم درتلی، خو چې کله هغه ته روان شي هغه ته وایي دی خوا راشه، وایي ځم در سره. ځکه د قرآن مجید یو آیات مې مخې ته راغی چې په هغې کې خدای پاک وایي واطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم، چې د الله اطاعت د الله منې، د الله د پیغمبر منې، او چې کوم ستاسو مشران دي د خپلو مشرانو منې چې د دین خلاف حکم درته نه کړي، هغه مشران د حکومت په سطح باندې چې د دین خلاف حکم درته نه کړي، د هغې مشرانو منې. نو بس باچا سلامت دی، دیم اولو الامر کې راځي، نو زه به سره لاړ شم، خو زه هم در سره خو نه به هلته کې اوبه څکم، نه به چای څکم، نه به ډوډۍ خورم،
ځکه چې د دې مال مشتبه دی. مشتبه مال زه نه خورم، د حرامو شایبه ده پکې. نو چې لاړه بس عمر دې ته وایي بس ته زه درځم. بس عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه زر زر په منډه لاړه. هشام بن عبدالملک ته وایي چې هلکه ګورې راپاسه ګورې دا ګورې اخوا دې خو مولا نه دی ګورې بجلیګر استاد دی ګورې. ښه بجلیګر استاد ډېر خود مختاره سړی دی، د چا احسان په ځان باندې نه پوریږي او نه چاته لاس نیسي. خو روزوله نو هغه وله ورته وله راووت د دربار دا محل ورته وله راغی وته چې رجي دا څه تکلیف کوم. ما خو صرف دته دونه ویلو چې ما له معلومات وکړه چې دا څوک ژوندی شته که نشته. وایي ښځه چې اوس راغلی راځئ دربار ته. نو وایي څه چی وبه ورته وایي ما دته مخکې کښته خلاصه کړئ چې نه به چی کوم نه به اوبه کوم. نو وایي یاره ما یوه مسله ده. نو وایي دا د بیا کم عقلتوب دی. که دا مسله ته دین په د دنیا په بنیاد کې نه په دنیا باندې زه پوهېږم نه. ځکه ته بس د کاروبار خبرې کوې د پیسو خبرې کوې دې سره زما سره تعلق نشته، دې خبرو سره زه کار نه ساتم. او که د دین په بنیاد خبره کوې نو دا د بله غلطي ده. ځکه چې دین دپاره به د دین د مسلې زده کړه کوې نو راځې مولا ته به کښېنې. مولا ته به دا نه وایي چې راشه ما ته کښېنه، ځکه دا د دین توهین دی چې ته مولا ته وایې راځه راشه ما له وزې ته راشه ما ته دین وښیه، یا ما له کور ته راشه، یا ما له بیټک ته راشه. نه راځې به جومات کې به استاد جي ته کښېنې چې استاد جي ما ته دین وښیه. نه ورته وایي زما مسله داسې ده چې زما د مرګ نه ډېر یاد او دنیا سره مې ډېره زیاته مینه ده. نو د دې به څه حل؟ ورته وایي د دې به حل څه خو د دې خو مثال داسې دی چې سته د مرګ نه یېرېږي آخرت ته دې زړه نه کېږي. نو د دې مثال داسې دی چې لکه یو طرف ته تا ځان له محل جوړ کړی په هغې کې اوسي او بل طرف ته شاړه دشته ده چې د سر سوری هم پکې نشته. نو ستا به زړه وشي چې د دې محل نه وځي او په هغه شاړه دشته کې ډېره شي. هغه ورته وایي تاسو محلونه په دې دنیا کې جوړ کړي، تاسو آخرت ته څه پرېښي دي، آخرت کې ستاسو د سر سوری نشته. نو په دې دنیا کې هغه رحمان به وایي بس دومره بس ته چې په تا سسېږي نه، دومره بس ته چې په تا. نو هغه ورته وایي چې په دنیا کې بس دومره پکار ده چې سر دې په سوري، آخرت کې به خدای پاک محلونه درکوي. نو غرض به دا و چې په اولیاء الله باندې دې د مر په وخت کې خاندي دې سره. نو ځکه خدای پاک وایي لا خوف علیهم، نه به وي په دوی باندې سیاره ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن کېږي، نه به دوی غمجن کېږي. اوس خدای پاک وایي چې د اولیاء الله کوم خلک دي. خدای پاک د هغې تعریف کوي چې الذین دا اولیاء الله هغه کسان دي آمنو چې ایمان یې راوړی دی. آمنو چې ایمان یې راوړی د پوخ ایمان مالکان دي. یو په الله جل شانه باندې اعتقاد ساتي، په اسبابو باندې اعتقاد نه ساتي. د یو الله نه یریږي، د مخلوق نه یریږي. آمنو د پوخ ایمان مالکان. نو پوخ ایمان کې دا راځي چې د یو الله باندې عقیده ساتي، په اسبابو باندې عقیده نه ساتي. په دې باندې عقیده نه ساتي چې د اوبو مې اوس کړی د اوبو سره به مې تنده مړه کېږي. نه عقیده دی چې د اوبو څکم د اوبو سره به دا تنده خدای پاک مړه کوي. عقیده دی چې دا ډوډۍ خورم دې سره به دا لوږه خدای پاک مړه کوي. دی نه چې د دې ډوډۍ سره به دا لوږه ختمېږي. ځکه که خدای پاک د باندې د استسقا مرض ولګو، د استسقا مرض دا داسې مرض دی چې کوم سړي ته ولګي نو که دی بیا منګیم په یو ځای اوس کړي د تنده نه ماتېږي. نو که خدای پاک درته استسقا ولګولو، د استسقا مرض یې ته ولګو، بیا یې تاله څوک دا اوبه دې له تنده مړه کړي که بیا وارې خو خوره وارم د له تنده نه شي مړه کولی. نو عقیده به دی په خدای پاک باندې، اسبابو باندې به عقیده نی، یره به د یو خدای نه د مخلوق نه به یره نی. نو دقه د ایمان معیار دی. اولیاء الله به په دقه شیز باندې پیژني. او یو حدیث مبارک کې راځي اذا سرتک حسنتک واذا وساءتک سیئتک فانت مؤمن. چې د ایمان میټر دا چې خپل ایمان معلومه چې ما کې ایمان شته که نشته، نو بیا به ځان ته میټر ولګوي. میټر به دې سي، میټر به دې دی چې بهی کله درنه ګناه نیکي وشوه نو پوه زړه دې خوشحالي، زړه دې زمری کېږي. او چې کله درنه ګناه وشوه نو بس هسې دې د طبیعت دې بېسوره نه پوه شه چې ما کې ایمان شته. او که چېرته په نیکۍ خوشحاله نه شي او په بدۍ باندې خفه نه شي نو په خپل ایمان باندې ویاړي، په خپل ایمان باندې یاره پکار ده. نو دغه د ایمان ترمامیټر دی. نو ځکه خدای پاک وایي الذین ها کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وکانو او دي دوی یتقونا چې تقوا کوي. نو د ګرامر په لحاظ سره چې کله یتقون دا فعل مضارع دی او چې کله د دینه مخکې وکانو لګي نو د دې فعل مضارع نه ماضي استمراري جوړ شي. نو معنا به دا شي چې وکانو ودوی یتقون چې مسلسل تقوا کوله.
مسلسل تقوا کوله، مسلسل ځان د ګناه نه ساته 24 غنټې ښه. او تقوا د وقایې نه ده، تقوا د وقایې نه ده. او وقایې په پښتو کې دا دې ګټې ته ویل شي، دا کتاب ته یا قرآن مجید ته چې کومه ګټه لګېږي دا په پښتو کې وقایه دې ته ویل شي. نو دا ګټه یې ورته څه لپاره لګولې؟ د حفاظت لپاره لګولې. نو دا تقوا ته څه کې؟ د ځان د حفاظت لپاره کې. نو ته به 24 غنټې د خدای پاک د حکم پامالي بنه کې، د خدای پاک د حکم نافرمانی بنه کې. نو بس دا خلک اولیاء الله دي. دا نه چې چا خبره 2000 خلکو له ډوډۍ ورکوي او غټه خانقاه جوړ کړي دا ولی الله دی. نه، چې بس د ده زندگی د سنت مطابق تیریږي دا ولی الله دی. خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه متعلق راځي چې د پسې ورس خپل شاګردان مریدان نه پسرال ویره جی را پاسه وي دغه یو بزرګ راغلی د عربونه او ډیر رسیدل سړی دی او ډیر کرامات ولا خاوند دی. جی ازه دغه ملاقات وکړو د میر ازه فرق سړی دی دعا به واخلو. بس دی وسر لاړ شاګردان وسر روان دي، دې ته مخکې شاګردان ورپسې دي. چې کله داسې ور مخامخ شو کوم ځای ناست وي؟ هغه جومات ګوټ کې ناست دی. جومات یو هغه وخت سره حجره وارسو هم بس مثال کته په جومات وی هغه ناست دی. نو هغه داسې قبلې تخفیف خوري کړي د کوسره پولا کا د خپل خوري خدا سره ورخاطه کوي، هغه داسې قبلې تخفیف خوري کړي. نو بس دې نه ملاره نه را واپس شو. وی راځي شاګردانو ته جدو نو سره غلي واپس کیږي ملاقات نه کوي. نه راځي ویجی وجه سره وی دا سړی بیا ادب دی، دا د خپل دکانداري جوړه کړې ده. دا ځکه د روایتو راځي چې د قبلې به دومره ادب کې د قبلې چې دې طرف ته به توکان هم نه توکې. ها ځکه یو روایت کې راځي چې قبلې طرف ته کوم توکان وتوکل نو دا به د قیامت پر ستا په مخ باندې واپس راځي. او روایتو کې دا هم راځي چې په اودس ماتي کې باندې قبلې ته مخکې ونه بوته شاته. دا د قبلې د ادب د وجه خپې کې به موته نه. نو دی وته وی راځي وی دې بیا ادب دی د کې د قبلې ادب نشته. دا د چې باندې چې د بزرګ نه پوي د خپل دکانداري جوړه کړل. نو دې ته به نه ګوري چې بس نو مې ډېر تللی دی او یا غټ پټکي والے یا ګیره ډېر وګدره او یا 15 وخت مونږ نه د زندگی د سنت مطابق ده کنه. که چې د زندگی د سنت مطابق نه بس کوشش دا وجه الله دی. هغه دی اډو ګیره دی، هغه اډو یو لیشي نه، هغه دی اډو پټکي والے دی، هغه دی اډو په معاشره کې دغه څه حیثیت ني. خو چې بس زندگی 24 غنټه زندگی د سنت مطابق ده، د خدای پاک د حکم مطابق ده، بس دا سړی ولی الله دی. دا د الله ولی دی، دا د الله دوست دی. نو الذين ها دا اولیاء الله ها کسان دي امنو چې دي ایمان راوړل دي وکانو د پوخ ایمان مالکان دي. ها د پوخ ایمان مالکان دي وکانو دي یتقون چې دي ځان مسلسل ساتي د ګنا نه، مسلسل ځان د ګنا نه ساتي. لهم د دوی د پاره د دغه اولیاء الله د پاره البشرا خوشالي ده، خوشالي ده پرسکون او د اطمینان ژوند ده. ها پرسکون د اطمینان ژوند په حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې وفي الاخرته او په آخرت کې لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، هیڅ بدلون نشته د هیڅ بدلون لكلمات الله د کلماتو د الله جل شانه د پاره. نو خدای پاک کوئی زما کلمه خدا ده، زما کلمه خدا ده چې د اولیاء الله د پاره باندې یری او نه بدی غمجن کیږي. نو دا کلمه زمانه بدلیږي. بس خدای پاک کوئی چې و پیره یو خبر او کوم بس هغه ما بس کړی خود ته ځان ولی الله ثابت ته داسې عمل کوي چې ولی الله جوړ شي. نو لهم لا تبديل لكلمات الله، هیڅ بدلون ناراضي په کلماتو د الله جل شانه کې. ذلك هو الفوز العظیم، او دا ډیره لویه کامیابی ده. ولا يحزنك قوله، اوس الله جل شانه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي ځکه دا کافرانو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا پیغمبر منو نه ته پکې چا پیغمبر کړی، نعوذ بالله من ذلک، ته پکې چا پیغمبر کړی دا تاسو پیغمبر منو نه. نو خدای پاک وته وی چې بس ته پاران کې نه دی دا خبره زړه ما چوا، د عزت تعالی ما درکړې، د عزت درله ما درکړې. نو چې زستا عزت ډیر کم د دنیا د ټول خلک کرا جمع شي ستا په عزت کې کمی نشي راوستي. ولا يحزنك
او غمجن دې نکړي تا قولهم خبره د کافرانو ان په تحقیق سره العزت لله عزت چې دا د الله جل شانه په کنټرول کې دی جميعا ټول نو بس چې خدای دا د انسانانو په لاس کې دی نه نو چې خدای وتعز من تشاء وتذل من تشاء چې خدای پاک چاله عزت ورکړي نو څوک یې ذلیل کولی نشي چې خدای پاک څوک ذلیل کړي څوک ولې عزت نشي ورکولی هو السميع دغ الله جل شانه اوریدونکی دی العلیم او خبردار دی الا ان لله الا خبردار ان لله په تحقیق سره د الله په کنټرول کې دی من هغه څوک په سماوات چې د اسمانونو کې دی و من هغه څوک په الارض چې پزماکه کې نو که په اسمانونو کې ملائک دي او که پزماکه کې مخلوقات دي نو دا ټول د الله جل شانه په کنټرول کې دي و ما وهغه يتبعوا چې اتباع کوي الذين هغه کافران يدعون چې هغه عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه الشرکاء د نور شریکانو نو خدای په کوئی دیسي کې چې د دې شریکان هم زما په کنټرول کې شریکان هم زما په کنټرول کې دي ان يتبعون دي تابعداري نه کوي دي اتباع نه کوي الا کوي الظن د خپل ګمان کوي د اټکل او د تخمینو کوي وانهم او نه دي الا کدين يخرسون بس دي تخپل تخمینی لګي بس د خپل ځان چې څه جوړ کړي بس هغه جوړ کړي هو الذي الله جل شانه هغه ذات ته جعل لكم چې ګرځول دي استاسو لپاره الليل د شپه لتسكنوا د دې لپاره چې تاسو آرامو کې فيه پدیش پکې نو د شپې 2 غنټې خو درځ ټول ورځ د شپې هغه 2 غنټو ته نه رسي د شپې 2 غنټو ته نه رسي نو دا خدای پاک سوره نبا کې وی وجعلنا الليل لباسا دا شپه مې تاسو لپاره لباس جوړ کړل بس پدې کې ارشي پټ شي ښه ارشي خپل جاله ته ګرځي که انسان دی که چرند او که پرند بس ارشي زې ته شي ها نو ځکه خدای پاک وی او د شپې د تیارو دا پدې باندې دلیل دی چې دا د آرام لپاره ده او د ورځې رڼا دا پدې باندې دلیل دی چې دا د مشغوله لپاره ده د کار کسب لپاره ده نو ځکه خدای پاک وی لتسكنوا فيه چې تاسو آرام کې پدې کې والنهار او ګرځول مې د دروز مبصرا روخانه نو بس پدې کې به تاسو خپل معیشت کنټرول کوئ ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات نشانی دي لقوم د قوم د پاره يسمعون چې خبره اوري قالوا اتخذ الله دا اوس الله جل شانه د کافرانو شکایت کوي د کافرانو شکایت کوي چې دا کافران د خدای پاک چې العلی العظیم دی د ذات په اعتبار هم دی د صفاتو په اعتبار هم دی دا انسانان د خپل ځان په شان ګڼي د دې زوی دی د دې لور ده نو د خدای پاک د پاره زوی او لور ثابت دی نو ځکه خدای پاک وی قالو دی وای دا کافران وای اتخذ الله چې نیول دی الله جل شانه ولدن بچي نو سبحانه دا اوس دیتا کلمه د تعجب وای لکه مونږ پښتو کې سو خبرو کې موتی نه مړه دا تعجب کلمه یې کنه نو دې کې خدای پاک د تعجب کلمه کو چې وقالو دا کافرون وی اتخذ الله ولدن خدای پاک د پاره بچی دی نو خدای پاک وی سبحانه دا ډیره تعجب خبره ده سبحانه فاکید الله نو ما خپل لغوي معنی نه چې پاکید د الله جل شانه د پاره خدای کلمه د تعجب وی کلمه د تعجب وی نو ځکه خدای پاک وی سبحانه ځکه دا ډیره عجیبه خبره نه ده چې کم ذات لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نه د چانه پیدا دي نه ته څوک پیدا دي نه داغه څوک همسر شته داغه د پاره تاسو څنګه بچي ثابت وي هو الغنی دغه الله جل شانه به حاجت دی والغنی دغه الله به حاجت دی هغه ته نه د زوی ضرورت شته هغه ته نه د شریک ضرورت شته هغه ته نه د معاون ضرورت شته او هغه ته نه د وزیرانو ضرورت شته په دنیا کې او بادشاہي هغه ته د وزیر ضرورت دی د مشیر وته ضرورت دی په صوبایي سطح وته د وزیرانو ضرورت دی خدای پاک ته د وزیر ضرورت شته نو ته د معاون ضرورت شته نو ته د شریک ضرورت شته نو ته د زوی ضرورت شته نو ته د لور ضرورت شته د زوی ضرورت د معاون ضرورت د شریک ضرورت خو ما وته دی ځکه چې انسان کمزوري شي دی وی چې بای چې ځامن مې ګڼي چې سبا مې مټه مې مضبوطی پښتونوي چې مټه مې مضبوطی نو خدای پاک خو بس ځان له خدای له ځان له خالق دی نو هو الغنی دغه الله جل شانو به حاجت دی له دغه الله لپاره ما هغه سیز د السماوات چې په اسمانونو کې او ما په الارض او پزماکه کې دی ان عندكم نشته دی عندكم د تاسو سره من سلطان دلیل
بهذا په دې خبره باندې کومه خبره باندې چې د الله جل شانه زوی دی. نو خدای په کوئی تاسو سره په دې خبره باندې څه دلیل شته؟ او په 23 سپاره کې خدای پاک وایي چې ما کله د ملایکې پیدا کولې. تاسو خو چې د ملایکې د خدای پاک لونه دي. نو خدای پاک هغه ځای کې وایي چې د ملایکې ما کله پیدا کولې تاسو موجود وي. ان انتم شهودا، تاسو هغه ټیم موجود وي چې ما دا فرشتې پیدا کولې چې تاسو ته پته چې دا زنانه ذات نو ځکه د خدای پاک د پاره لونه ثابت کړي. حالانکه فرشتې خو نه سړي دي او نه ښځې دي. نو سړي دي او نه ښځې دي. هغې کې دغه مادیه شته نه، دغه جنسیت پکې شته نه چې یا ښځې دي یا سړي. هغه د سړیوالي ښځېتوب نه پاک مخلوق دی. هغه یو نوراني مخلوق دی. او د هغې متعلق خدای پاک څه وایي؟ لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون. تا ته خدای پاک وایي 15 وخته مونځ کوه، ته په ټول ورځ کې یو وخت مونځ هم ونه کړې. تا ته خدای پاک وایي د ګاونډي سره ښېګړه کوه، ته وایې چې څونه خپې مې ولې ووالې. نو هغې ته خدای پاک د هغې متعلق خدای پاک وایي لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. دا داسې مخلوق دی چې لا یعصون الله ما امرهم، چې دوی د خدای پاک د حکم نافرماني نه کوي. ویفعلون ما یؤمرون، او خدای پاک وایي چې څه کار مې ورته ښولي بس هغه ټایم له به هغه کار کېږي. نو ځکه خدای پاک وایي چې ان عندکم من سلطان بهذا، نشته دی په دې باندې دې سره شته دی. ان عندکم آیا شته دی سره تاسو سره من سلطان څه دلیل بهذا په دې خبره باندې چې د خدای پاک بچی دي، یا عزیر علیه السلام د خدای پاک زوی دی، یا عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی دی، یا د فرشتې د خدای پاک لونه دي. نو خدای پاک وایي اتقولون، آیا تاسو وایي علی الله په الله جل شانه باندې ما داسې خبره لا تعلمون چې تاسو په خپل نه پوهیږئ. نو د خدای پاک د ذات متعلق داسې خبره کول چې انسان په خپل نه پوهیږي، د خپل د ایمان بیړه غرقول، د ایمان بیړه غرقول دي. نو قل ای نو ځکه خدای پاک وایي چې ته ورته ووایې پیغمبره، قل ای پیغمبره ته ورته ووایې ان الذین تحقیق سره هغه کسان یفترون چې هغوی جوړوي علی الله په الله جل شانه باندې الکذب درو لا یفلحون، دوی به هېڅ چېرې کامیابي ونه مومي. متاع دا نفع ده فی الدنیا په دنیا کې، ثم الینا مرجعهم، بیا مونږ ته واپس ده. هغه مونږه پښتو کې وایو که نه ګیدړه ستا بادشاهي تر سهاره ده. نو خدای پاک وایي چې کافرانو ستاسو د بادشاهي چې ده بس دا تر مرګه پورې ده. د مرګ نه پس به بیا در سره ګورم. ځکه ولې؟ ځکه خدای متاع فی الدنیا، دا نه په دنیا ده، نه په دنیا کې بس د دنیا دا ژوند مو دی، ستاسو بیا خو شته نه. ثم الینا مرجعهم، بیا به مونږ ته راځئ. ثم نذیقهم، بیا به وڅکو تاسو ته العذاب، داسې عذاب الشدید چې دا به سخترین عذاب وي، بما په سبب د هغه څه کانو چې دوی یکفرونه چې دې انکار کولو د خدای پاک د احکامو. وما تکونو، او نه ته په یو حال کې په یو کیفیت کې، وما تتلو، او نه لولئ ته منه د خدای پاک د طرف نه من قرآن څه قرآن، ولا تعملون، او نه کوئ تاسو من عمل د یو هیڅ یو عمل نه، الا که کوئ کنا نو یو مونږه علیکم په تاسو باندې شهودن شاهدان، اذ په هغه وخت استفیضون فیه چې کله تاسو داخلیږئ، مصروفه کیږئ، مشغوله کیږئ فیه په دې عمل کې. وما یغضب، او نشي غایبېدی عن ربک د رب ستانه من مثقال ذرة په اندازه د یوې ذرې عمره، په یوه اندازه د یو ذرې فی الارض په ځمکه کې، ولا فی السماء، او نه په اسمان کې، ولا اصغر من ذلک، ان وړوکې د دې ذرې نه، ولا اکبر ان لوی د دې ذرې نه، الا فی کتاب مبین، مگر دا ټول ارس په کتاب ښکاره کې لیکل شوي دي، کتاب مبین کې لیکل شوي دي چې لوح محفوظ دی. الا خبردار ان اولیاء الله، تاکي سره اولیاء الله چې دي، لا خوف علیهم، نه به ویره دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی فکرمن کېږي او غمجن کېږي. الذین، دا اولیاء الله کسان دي، آمنو چې ایمان یې راوړی دی، د پوخ ایمان مالکان دي، وکانو، او دي یتقون چې ځان مسلسل ساتي د ګناه کولو نه. لهم د اولیاء الله د پاره البشرا، خوشحالی دا زیر دی، فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې، وفي الآخرت، او په آخرت کې، لا تبدیل لکلمات الله، نشته د هیڅ بدلون د کلماتو د الله جل شانه د پاره. ذالک هو الفوز العظیم، دا ډیره لویه کامیابی ده. ولا يحزنک، او غمجن دې نه کړي تا قولهم، خبر د کافرانو، ان په تحقیق سره العزت، عزت چې لله، دا د الله په کنټرول کې جميعا ټول،
هو السميع هو دغه الله جل شانه چې السميع اوریدونکی دی العلیم عالم دی په ټولو شیزونو باندې الا خبردار ان فتحقیق سره لله د الله په کنټرول کې دی من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دی نو که د اسمانونو مخلوق دی هغه د خدای پاک په کنټرول کې دی و من هغه څوک په الارض چې په ځمکه کې نو که د ځمکو مخلوق دی دا ټول د الله جل شانه په کنټرول کې دی و ما هغه څه د الله جل شانه په کنټرول کې دی یتبعو چې اتباع کوي الذين ها کافران يدعون چې هغه عبادت کوي من دون الله بغیر د الله جل شانه شرکاء د نور شریکان نو خدای په ګوي دي څخه د دې شریکان هم زما په کنټرول کې دي ان يتبعون دوی اتباع نه کوي الا کوي الظن د خپل ګمان کوي بس د ګمانونو اتباع کوي و انهم او نه دوی الا کوي يخرسون دي تخمینی او اٹکل لګي هو الذي الله جل شانه هغه ذات جعل لكم چې ګرځول د تاسو د لپاره الليل د شپه لتسكنوا لام لاجله دي لتسكنوا د دې لپاره چې تاسو آرام وکړئ فيه په دې شپه کې والنهار او ګرځولې د داروز مبصرا روخانا ان بتحقیق سرا فی ذالک پدې کې لا آیات نشانی دی لقوم دها قوم د پارا يسمعون چې خبر اوري قالو دی وای دا کافران وای اتخذ الله ولد الله جل شانه ولدا بچي سبحانه پاکی د الله جل شانه لرا د بچینا پاکی د الله جل شانه لرا د پاکینا او د بچینا او پاکی د الله جل شانه لرا د شریکانو هو الغنی دغه الله جل شانه به حاجت دی له دغه الله د پاره ما هغه سید دی په سماوات چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او پزماکه کې دی ان عندكم اشتدي عندكم د تاسو سره من سلطان دلیل بهذا په خبره باندې چې د الله جل شانه اولاد دی اتقولون آیات سوای علی الله په الله جل شانه باندې ما داسې خبره الله تعلمون چې تاسو په خپل نه پوهیږئ نو قل اے پیغمبر تو ان الذين بتحقیق سرا کسان یفترون چې هغه جوړوي علی الله په الله جل شانه باندې الکذب درو لا یفلحون بهج چر کامیابی ونمومي متاع فی الدنیا دانه په دنیا دا ثم الینا مرجعهم بیا به موږ ته واپس دوی دا ثم نذيقهم ثم إلينا مرجعهم بیا موږ ته واپس دوی دا ثم نذيقهم بیا به وسکو موږ دوی ته العذاب عذاب الشدید سخترین عذاب بما په سبب دا هغه سکانو چې دوی یکفرون چې کوم انکار کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك امين اعوذ بك من عذاب القبر اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم اللهم اني اعوذ بك من مسيح فتنة الدجال وعلى جهنم شر من رداش نسأل الله المؤمنين ضمن دین کار واخلې دین په کار کې اخلاص رانسي ریاکار نه مساته روان کو وخت مدا کلمه نصیب لا اله الا الله محمد رسول الله